برکت او زیاتوالی نو نه خو دې وچو ګډو او بیزو په یو کړ ډېر خوشحاله دي سهار بیا وخت ځای ته ګډې بیزې بوتلې د قبیلې خلکو یو بل ته وویل چې تاسو ګډې بیزې هغه ځای ته بوځئ چې کوم ځای ته دی بوځي وګوره ګډې بیزې باقاعده مړۍ هم راځي او په دې واښو کې راته څه برکت باندې ښکاري د هغې ځناور او ګډې بیزې پی هم زیات کوي د قبیلې خلکو ټولو هغه ځای ته او هغه میدان ته خپلې ګډې بیزې بوتلې لیکن واپس به چې راغلې هغې ګډې بیزې به وږې وي خو دا مړې وي نو پته ولګېده چې دا د دې ماشوم برکت ښکارېږي په هر څیز کې حتی چې برکت پیدا شو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها او خاوند د خپل منځ کې روزانه په دې خبره باندې لګیا یې مذاکره کوي چې دا خو ناشنا ماشوم دی الله پاک ډېره لویه فراخي هر لحاظ سره راوسته وخت تېرېدلو د ماشوم مبارک 2 کاله پوره شول د قرآن پاک د 3 سپارې د سورې بقرې مسله ده چې زیات نه زیات مدت د پی د ورکولو د ماشوم د 2 کاله د حولین کاملین 2 کاله کامل او مکمل چې کله ماشوم 2 کالو ته ورسېږي که دې کمزوري هم وي لیکن بیا به ورته خوا نشي ورکولی خیر ده که نور عام پی ورته ورکوي لیکن د خوا نه به دا ماشوم جدا کېږي او په دې 2 کالو نه وړاندې ماشوم صحت خوب او ښځې او خاوند په دې باندې یعنې د دې ماشوم مور او پلار په دې خبره باندې مشوره وکړه چې دا ماشوم به د خوا نه لرې نو که د کال نه وړاندې په مشوره باندې لرې کوي خیر دی خو 2 کاله پس که په مشوره باندې نه لرې کوي نو دا مشوره به غلطه وي چې کله 2 کاله پوره شي ماشوم به خود د خوا نه جدا کېږي دا د قرآن پاک د سورت بقرې د 3 سپارې مسله ده او په ترجمه کې تفصیلا تېره شوې ده نو بهرحال چې کله 2 کاله پوره شول نو د معمول مطابق حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام راواغوښته او خپلې والدې محترمې حضرت آمینې رضی الله عنها ته مکې مکرمې ته راوسته چې دا د ستا ماشوم موږ ته د پرورش لپاره حواله کړی او د ده د خوا ورکولو ټیم پوره دی رامې وستو د وخت مطابق مې درته حاضر وخو لیکن نه مو کېږي نه چې د ماشوم موږ تاسو ته حواله کړو تاریخ لیکلي په دغه ټیم کې مکه مکرمه کې یو وبایي مرض راغلی و لکه زموږ او ستاسو په زمانه کې کرونا وغیره نو حضرت حلیمه رضی الله عنها درخواست وکړو د پیغمبر علیه السلام والدې محترمې ته که ستاسو اجازه دي د یو څو ورځې به دا ماشوم موږ سره نور هم پاتې شي نو ښه ده نو په معمولي درخواست باندې ورته اجازت ورکړو ځکه مکه مکرمه کې وبا خوره وه دغه ټیم کې نو بس اجازت یې ورته ورکړه ډېره خوشحاله شوه حلیمه سعدیه رضی الله عنها ماشوم یې ځان سره بیا بوتلی زمانه تېرېدله د پیغمبر علیه السلام د خړپوشو مبارکو د ګرځېدو وخت هم راغلو عمر 4 کالو ته ورسېده خپل رضایلونو سره ځنګل طرف ته لاړو د ګډو بیزو سره هغې ګډې بیزې سره ولې ځان سره باقاعده پیغمبر علیه السلام اصل ځان سره ورته خلک ماشومان ګرځوي ځنګل ته چې کله ورسېدل
لګیا دي خپل منځ کې ګړي بيزي یو طرف ته سړي دی خپل منځ کې لګیا دي لوبې کوي چې په دې کې دوه حسین نوجوانان راغلي ښکلې سپین لباس یې جوړی دی سفید پوش خلک دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې راوچت کړ او په ځمکه باندې یې راواچوه او د سینې مبارکې اپریشن یې ورته وکړو چې کوم د شک صدر ویلی شي سینه مبارکې ورته کلاو کړه سینه مبارکې ورته ووینځله او بیا یې ورته سینه مبارکه وګنډله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ځای باندې پرېښودو او دوه حضرات د نظر نه بیا غایب شو دا نورونه چونکې مشران د دوی نه عقل سمجھ بوجھ برابر و په دغه ورځ باندې ګړي بيزي وختي کور ته روان نکړو دي واقعي د دې منظرې په زړونو باندې اثر خوف پیدا شوی و په زړه کې او چې کله کور ته راغی د رضاعي وحي حضرت حلیمې سعدي رضی الله عنها ته تمام واقعان منظر بیان کړ هغې سره فکر شو شپه تېره شوه او سهار وختي پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوچت کړ او خپلې والدې محترمې ته یې راورسولو هسې نه په دې ماشوم باندې څه چل وشي د دوی چې کومه واقعه بیان کړه او حلیمې سعدي رضی الله عنها ټوله واقعه حضرت آمنې رضی الله عنها ته بیان کړه هغې ورته جواب وفرمیل چې غم او فکر مه کوه داسې ناشنا خبر نه ده داسې عجایبات او داسې عجیبه منظر ما د پیدایش نه وړاندې چې کله پیغمبر علیه السلام زما په ګېډه باندې ما عجیبه خوبونه لیدل نو دا عام ماشوم نه دی او دا څه چې وشول که الله پاک مې غلطۍ نه نو دا به فرشتې راغلې وي شاید او یقینا هم داسې حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام دواړو حضراتو تشریف راوړی کله چې مقررو فرشتو کې دوه فرشتې ځمکې ته راغلي دا حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام یو ځای راغلي علاوه د هغې موقع نه چې کله د پیغمبر علیه السلام روح مبارک راوشتو دپاره راغلی وي نو په هغه ټیم کې ورسره د مرګ فرشته حضرت اسرائیل علیه السلام وه ځکه په حدیث کې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې زما دوه وزیران په اسمان کې دي دوه په ځمکه باندې دي په ځمکه باندې یو ابوبکر صدیق صاحب دی یو عمر فاروق صاحب رضی الله عنهما او په اسمان کې حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام نو د دې اپریشن لپاره 4,000 دا دواړه فرشتې حاضرې شوي دي ته شک صدر وایي شک ویلې کېږي په عربۍ کې یو څیز شلول او کټ کول او صدر ویلې کېږي سینې ته د سینې کلاولو دا مسله د پیغمبر علیه السلام په ژوند مبارک کې 4 ځله راغلي او راز په دې کې دا و چې د انسان زړه سره د خواهشاتو سلوین او سلوکړي دي چې هغې سره د انسان خواهش پیدا کېږي چې کوم د نفس دا سوچ او فکر وي دا یې په دې شک صدر او په دې اپریشن سره د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک نه به لرې کولی دې د وجې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بلکې تمام انبیاء کرام دا معصومین دي ګناه کول د هغې نه لویه خبره بلکې د ګناه تصور هم انبیاء کرام نه دی کړی ځکه نفس او خواهش هغه وسوسه او هغه حرکات قبیحه نه پیدا کېدل د چې کله هغه نه پیدا کېدل
نو بیا د ګناه طرف ته توجه هم د انسان نه ځي. نو پیغمبر علیه السلام لومړنی اپریشن د سینې مبارکې ته شوې ده په دې څلورو کالو کې په دلته موقع باندې شوې او په درېیم ځل باندې د پیغمبر علیه السلام دغه اپریشن چې شوې ده 10 کاله عمر کې شوې او په درېیم ځل باندې په غار حرا کې چې کله لومړنی وحي راتله مشهور او مبارک واقعه ده. په هغې نه اول اپریشن وشو، د هغې نه پس لومړنی وحي نازله شوه د سورة العلق او په څلورم ځل باندې چې کله معراج په شپه باندې سن 51 سال عمر کې پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته تشریف وړو براه راست الله پاک سره د ملاقات دپاره. نو د هغې نه وړاندې اول شب صدر وشو، د هغې نه پس هغه سفر بیا د ځمکې نه شروع شوی اسمانونو ته. په دې څلورو موقعو باندې د پیغمبر علیه السلام د مبارکې سینې اپریشن شوی دی او دا مسله هم ذهن نشیني زموږ د اهل سنت والجماعت او د علمای دیوبند عقیده او نظریه ده